ګرانه چې په دې اټک پل باندې تم چېرته ځې نو یو سوچ به یې کړی چې دا ګول ګول دایرې دا څه شی دی د لاندو د کاڼو دایرې دي که نه دا څه شی دی دا سوچ به د چرې راغلی که او بیا یو ځای کې نه دي بیا دوه ځای دي نو بیا دا څه شی دی دا بنیادي طور باندې ته لغونې وګوره ډېر څیزونه تا له دعوت درکوي چې ما وګوره دا اوس وګوره دا د باسین بلکل په غاړه دا دوه پلونه دغه شیرشاه سوري کله او دا سره د اکبر باچا کله دا بیا د شیرشاه سوري دغه پل ادانې او هغه مخامخ د راجوډي غر چې هغې باندې راجوډي کله او زر کاله مخکې چې هغه زمونږ د نیکه پیر خوشحال ماندوري ډیګرام وای شو نو د هغه د ګرمۍ دارالحکومت او دی د ساړو نو هغه تس نس شوی دا وګوره دا اوس ته ګورې که دا هغه سټرکچر دی دا بنیادي طور باندې دې ته باقاعده پوڼۍ ختې وې دا لار وه او دا انګریز خو ډېر زیات هوښیار قوم او خوار څه کول دا بنیادي طور باندې د هغه دغه جوړولو د زمیندوز یو لار جوړوله چېرته یې جوړوله پورې جوړوله ځمکه کې دننه دا لیدی شي دا کوی شکل دی که نه دې کې لاندې لار وه دې کې لاندې پوڼۍ وي دا وګورئ دا چې دی دا بیا تقریبا د سیند کې یو حصه تللی او دوه حصې پاتې و چې سیلاب غم 1844 راغو چې سیلاب غم راغو نو په هغه سیلاب غم کې دې کې اوبه لاړې او چې کوم کسان پکې وو هم پکې غرق شو او ډېر کافي نقصان پکې وشو هسې هم دلته 3 زره فوج دغه اټک زوړ پل سره هم د انګریزانو غرق شوی نو دا هغه دور دی نو دا ټول ستا دور دی خو چې ته په دې خبرو ځان پوهې تا ته سیک مخکې کوي خو ستا د زرګونو کالو دور تا ته نه ښایي کني سیک دلته اډونو حکومت هغې شی نه یې کړی پسې 500 کال نه مخکې د انګریز پلانینګ دی د شاهجان او د اکبر او داسې ما سره دستاویزي ثبوتونه راغلي چې د همایون وخت کې انګریز دلته بل عملداری کوشش کولو نو دغه وختونو نه ستا پلانینګ دی هغه د بیا انګریز له حکومت ورکوي بلکې هغه چې کوم دی به فتح شو هلته به یې خپل خلک کېنول تاسو ګورئ نه چې زمونږ دا صوبه فتح شو نیویټې ولې دلته سربراح کړی و انګریزو نو چې سیک حکومت یې شن بیا انګریز څنګه سربراح شو به دا ټولې ګپې شپې دي دا د کرایه سړی و مخکې زمونږ د کرایي و بیا د هغې د کرایي و ډومبی خو مونږ سره ګورنر لورنجیت سینګ کار صوبېدار بیا هغې سره خو به دا دی چې ډومبی زمونږ پیسې ورکولې بیا هغې ورکولې بس صرف فرق دونه راغلی ګله دونه نه راغلی دا هغه زمیندوز لار ده چې ما تاسو ته وښوله دا پلونه دي دا په اباسین کې وه خو دا 1344 سیلاب کې هر څه غرق شوي دي نو د هغې د وجې دا لار هم غرقه شوې ده انشاءالله نور ډېر څیزونه باندې به زه تاسو سره تبصره کوم وسلام